قرآن شریف کې الله فرمایي چې د کور نه بار نه راشي او کور ته راشي د ښځې مقصد ترې تسکنو الیها چې ته سکون حاصل کړې ادله په لاس خپې لږ زور وکړي چاپي دله وکړي خاوند مې ستړی راغی ورېږه لږ زور وله وکړو په لاس خپودله لږ زور وکړي چای دله زر پخه کړي بالښت ته تکېږدي او چې اوده شي اوده نو ای ماشومانو شور مه کوئ پلارم ستړی دی یو پوټی خوب وکړي دا ښځه جنت دی جنت ښځې ډېر ستړی مې یو پیالی چای ورېږه په منډه دله پیدا که چیني ني د ګاونډي د کور نه په بدل غواړي خو راوړي وله که پی ني برقه په سر کې د ګاونډي د کور نه راوړي خو چای وله پخه کړي که چای خلاصوي ګاونډي د کور نه په وغواړي یو پیالی چای راکړه موږ به بیا وروسته درکړو خو خاوند خفه کوي نه خوشحاله وساتي د دې ښځې نه خدای خوشحاله دی د دې ښځې نه الله راضي دی دا جنتي ښځه ده او چې خاوند ستړی ستومان راشي رمبې کېږدي او لور کېږدي او خولې ته بیږي او دا کینه وایي چې هېڅ ښځې ډېر ستړی م یو دوه لاسه راباندې کېده ځه مړه دوه لاسه کېده دوه لاسه موږ ځان له ستړي یو یو پیاله چای پخه که بار به ډک شوی وي اوس به سره څه کې بیا به ورسره څه کې دا دوزخ دی که نه دی اوس دا ښځه دوزخ دی دا ناشکره ښځه ده دا شکرګزاره نه ده دا ناشکره ده چې ټماټر دی وله یوړل او مرچکې او دا وټکه وخوره دا شکرګزاره ده او چې غوښه دی وله یوړه داسې درته وګوري مړه توره غوښه دې راوړه خلقه خو به دې راوړې وه ټول عمر خولې څښا شوې چې ته نری غوښه خو به دې راوړې وه دا ناشکره ده چې د بنده شکر دی ادا نه که د خدای شکر هم نشي ادا کړی د خاوند شکر به ادا کړي للرجال علیهن درجات د سړو په ښځو درجې دي دا به کې دوی څه وایي نه 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 موږ څوک نور ټول سړي خو تباه او برباد شو سهار نه ماسخوتنه پورې خولو جب جبرا چې ستړی ستومانه دي ډاکټر نه پواله د هر څیز د ښځې چې چېرته لرې رشته دارو کې وادي رشته وایي څو جوړې 5 شپږ دا مې د اومې جوړه ده اومه کې باچو یو جوړه چې یو ځل واچوي نو بیا خو هغه نه اچوي که دا مې د نکریزو شپې ده دا د میلمنو ده دا د څه ورته ویل لکه د ولیمې ده دا د اومې د ولیمې شو دا د خپې ارتې شوه دا د خپې تنګې شوه زمونږ پکې څه شو د سړي واده یو جوړه یا دوه جوړې شکر دی موږ په دې خوشحاله یو خاوند وله په شوق راوړي دا جامې جوړوي او ورته خوشحاله یې الحمدلله خو دې د پاسه به دا نه وایي چې د ما حق نشته مولوي جګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي ټول حقونه وله موږ ورکړي دي خو یو یې پاتې دی او هغه یو حق یې دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم که نه او دا را باندې سوره شي او ګرځوم دغه یو پاتې دی باقي حق خو نشته الحمدلله ما نه دی ورکړی شریعت ورکړی وي الحمدلله شریعت وی په خپل کور کې کینا او د کور سردار که د خاوند دی چوی او که جمدی کېږي او که مړ کېږي تاله به یې راوړي جامې جوړه هر څه به راوړي ولې خدمت ولا کوي ښځه بچي ولا ساتي ولا خبره نه ده ماشومانو پوزې ولا پاکوي ماشومانو سره غریب جون تباه شو کم ماشوم چې بچی ستا د شپې راویښ شو نو رښتیا ووایه پلار له غوسه ورځي که نه ورځي ماشوم جړی او موږ دې د خوب وویستو غریبه د خوب نه نو وتله سو چې ته ویې د خوب وویستم او چې په تا خوب ګډوډ شو په هغې هم ګډوډ شو که نه او کنزل نخرې به ښځې ته کې په حسد تم ورسره چې ماشوم نه قلاریږي او پوټې ورسره په ډونګ واندې واله ماشوم ورسره قلار کړه غول چې وکړي ته ترې کرکه کې او هغه غریبه هغه ماشوم بوځي او هغه متیا دی وله په لاسونو پاکوي ورونی انځل اسان کار دی ځکه نه د خپل زوی ورونی ته ووینځه د یو خپل زوی ورونی یو سړی دی ووینځه زه به نام دې سړي ته ووایم هغه غریبه لګیا د هغه ورونی ولا دغه د متیاز هغه وینځي د غول هغه وینځي هغه پیمپرې ورته اچوي او د هغې نه چې ټول کوناټي د غولو ډک شي وله وینځي پوزه وله پاکوي صفی وله کوي او ګرځوي یې غریب خوشبو 15 منټه پس متیازې کوي او صفا کوي 10 منټه پس متیازې کوي او صفا کوي اسان کار دی دا د ښځې ډیوټي غریبه برباد شو په ماشوم په دې کې موږ په ښځو ظلمونه کوو په ښځو به ظلم نه کوې جاتې به نه کوې ښځو تا د کور څوکیداره ده ستا د میلمه عزت په ښځه جوړ دی د میلمه عزت ښه مزېدار ته چرګوټۍ راوړی هغه یې صفا کړي هغه یې ووینځي هغه یې دله پوخ کړي ته یو کټوۍ پخه کړه چې پته راته ولګي اسان کار دی ځکه نه ته یو 15 دړی دانې صفا کړه پاکې کړه په چج باندې بیا مټې مې خوږېږي دانې غنم جوار دله هغه صفی کوي ځکه نه یو جوړه جامې ته ووینځه ته وینځلی شي جامې
جامې د لا غریبین دي اوچۍ استري کول یو کمیس استري کول مونږ ته ګران دي هغه غونډ د سار نه ماښام پورې لور دې لګیا ده ښځه لګیا ده جامې استري کوي او د خاوند عزت په هغې ستاره څه عزت د خاوند په هغې جوړ دی مېلمه دې ښه مزېدار سور کړی چرګ ولېږي ښه مزېدار خوراک وله ولېږي ښه مزېدار که لږه یې پکې مالګه زیاته کړه وایه که نه که لږ یې شی خراب پوخ کړه وایه که نه دا ټول ښځې کوي نو چې دومره خدمت ښځه کوي ته به د ښځې قدر کې احترام به کې ژوند به هله تېرېږي چې دواړه په محبت یو بل سره ژوند تېر کړي ظلم به په ښځه بلکل نه کوي زیاتې به نه کوي لیکن هلته څه وایي میرا جسم اور میری مرضی څه دا اوس بیا 8 تاریخ باندې ردوي هغه مارچ دی ښه میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی دا ستا وجود دی بې شک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده ترې زه اخلم زما د سترګو نه زه فایده علم پوزې نه زه اخلم غاښونو نه زه اخلم لاسونو نه زه اخلم بې شک بلکل په دې نسبت زما او حقیقي خالق او مالک زما ردی وجود څوک دی بیا الله دی که ته د خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي نو ښځه ولې پیدا کېدې ځان به دې سړی پیدا کړی و که نه او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم نو دا پالج دی ولې وایي دا سترګې دی ولې ړندېږي د پلار چې دی دا وجود او دا مړ کېده ولې د مور چې دی دا وجود او دا مړه کېده ولې دا خپې کونډی دی ولې خوږېږي دا غوږونه دی ولې کڼېږي نه 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 وجود د الله دی ما لی را کړی د چا دی الله او مرضي زما نو که ته مسلمان نه نو بیا وایه او که مسلمان نو اختیار به زمه او مرضي به د چا وي د الله به قسم په خدای کتبی اوچتې کړي دي او په کتبو څه لیکي میں آوارا میں بد چلن فخر کوي چې دا آواره ګرد یم فخر کوي چې زه بد چلن یم فخر کوي په دې خبره چې زه بد چلن یم او سړیا الله بېدبي دې معافي دا خبره خولې له راله نه ده په کار خو زه به یم درته وایي که په ما باندې ترکاري ګرمی نو بړستن ځان له بیا په خپله ګرموه اوس څه خبره ده او زما وجود دی که زه د خپل خاوند نه بچې راوړم او که د بل چا نه راوړم ستا په ما څه هلکه دا د زنا خبرې نه دي او پرده په شریعت کې مولا رایستی ده مولا پرده مرده پکې نشته پرده مولا نه ده رایستی پرده رب العالمین رایستی ده رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ای مبارک پیغمبره د خپلو بیبیانو ته مو وایه لونو ته دې مو وایه د مسلمانانو ښځو ته مو وایه چې په ځان د پاسه پړونې برقه راواچي دا ما ویلي دي که د الله ویلي دي نو که خدای منې خو خدای ویلي دي او که خدای نه منې نو بیا خبره ده زه خو صرف د الله خبره درته در رسوم ما خو نه دي ویلي او بعضې څه وایي نه وي مونږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي دا پاکې دي زمونږ په اعتماد دی هسې تاسو نه تپوس کومه په صحابه او په صحابیاتو بیبیانو اعتماد زیاتو که په دوی وایه په هغوی د رسول الله مبارک په بیبیانو امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې په هغوی اعتماد زیاتو که په دوی دي په هغوی اپاکې وې بیبیانې هغې متعلق قرآن اعلان کوي الطیباتو للطیبین قرآن وایي چې امهات المؤمنین پاکې دي خدای ګوی ورکوي چې پاکې دي او بیا هم وایي پیغمبره برقه ورپسر کړه خدای په اعتماد ده چې دا پاکې دي دا الله قرآن کې وایي چې دا پاکې دي پاکې او بیا هم رسول الله مبارک د فرمایي پړونې ورپسر کړه ستا په لور خو اعتماد دی وي با خو په شیطان خو اعتماد نشته که نه وی که حسن بصري غوندې شخصیتي او رابع بصریه غوندې ښځی چې د تقوا او د پرهیزګارۍ نمونې دي او میانس کې قرآن د خدای کتاب پروت او د پیغمبر حدیث دریم به ورسره شیطان ښځه هغه ښځه ده چې حیا کې ده حضرت فاطمه ده رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک ورته فرمایي فاطمه هغه د میاشت راختلې ده نو بیا نه کتل نو بیا ورته فاطمه میاشت ختلې ده نو بیا ورته ونه کتل نو بیا ورته فاطمه بچې میاشت کتلې ده وی بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم بچې ولې وی دې وخت کې ورته سړي ګوري په دې میاشت زما د سړو نظر یو ځای کېږي
حالانکه که یو دیوال ته ښځه او سړی ګوري ګناه پکې نشته، اسمان ته موږ هم ګورو، ښځې هم ورته ګوري، او چې رسول الله مبارک فرمایي ګوره ګناه د کم ځای، لیکن دا د هغې حیا وه. او چې کله مړه شوه نو وصیت یې وکړه د مرګ نه مخکې، وایي چې کله د ما جنازه وړی نو په ما په کفن د پاسه په وجود به لرګي کېدی او څادر به واچوی، دا د ښځو په جنازه چې کومه ډولۍ ده، وایي چې زما کفن باندې هم د چا نظر ونه لګي. رسول الله مبارک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه منځونه کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها وصامت شهرها، او پنځه منځونه کوي او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، او د خپل اندامونو حفاظت کوي، واطاعت بعلها، او د خاوند تابعداري کوي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، چې د جنت په کومه دروازه داخليږي نو داخله دي شي. او الحمدلله زمونږ د پښتنو د ښځو دا خصوصیت شته، زمونږ د پښتنو ښځې ښه منځونه هم کوي، شکر الحمدلله، روجو کې د سړو نه ښه تکړه دي، نفلونه هم کوي الحمدلله، تلاوت د قرآن شریف هم کوي الحمدلله، او د خاوند ښه تابعداري دي، چې خاوند ورته وایي داسې به نه ځي، بلکل به نه ځي، پوره د خاوند تابعداري کوي، او د خپل وجود هم شکر الحمدلله حفاظت کوي. که دا د سکول کې استاده ده نو په پړوني کې غریبه روانه ده، که دا په هسپتال کې نوکره ده په پړوني کې روانه ده. مونږ خدا نه وایو، مونږ خدا نه وایو چې ښځه نوکري نه کوي، بلکل په پرده کې کولی شي. زما ماشومانو لونو ته چې سړی سبق ښیي نو ښه ده، او که ښځه ورته سبق ووایي نو ښه ده، ښځه ورته زما لور خور له چې سړی علاج کوي ښه ده، او که ښځه ډاکټره وله علاج وکړي، چې ښځه ډاکټره وله علاج وکړي، چې لور خور له دی انجکشن او ډریپ سړی خېږي نو ښه ده، او که ښځه وله وخېږي. مونږ خو وایو چې ښځه دې په پرده کې تعلیم د دنیا هم حاصل کړي او دین دې هم حاصل کړي، ښځه دې په پرده کې سکول ته هم لاړه شي، ښځه دې په پرده کې ډاکټر هم جوړه شي. بغیر د دې نه خو نظام نه چلېږي. ښه دا نه ده چې ډاکټره ښځه یو زما د ښځې علاج وکړي، زما د لور علاج وکړي. موږ خو د پردې قایل الحمدلله، نو په پرده کې روان دي، خپل وجودونه الحمدلله پټ دي، ښکاره نه دي، او د خاوند تابعدار نو جنت له به ځي او که به نه ځي. رسول الله مبارک فرمایي جنت له به ځي. دیوی میں راجسم او میری مرضی، زما وجود او زما مرضی، نه 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 نه، وجود د الله دی، مرضی به د چای د الله، چې مسلمانی او که کافری بیا چې څه خوښی کوه، زه پیشوګانو سره اوسپو سره لوبې کوه، زه سړو سره بربنډه ګرځه، چې څه دې خوښی کوه، یورپ والا نظام چلی او که بل نظام چلی. د تللی وم سوات ته څو کاله مخکې دی خبره، هلته کې یو مولانا صاحب راته خبره کوله د سوات د حالات چې ټیک شو نو د این جی اوز دا ښځې راوتې وې، نو د این جی اوز یو جنۍ وه، داسې هغوی خو بربنډې ګرځي که نه، بربنډه دا معنا چې دا لستوڼې نی کټ کپس پتلونې چولي، لاندې خپې ښکاري او دا ساښې ښکاري. نو هغه یو بوډۍ ښځه په کور کې ناسته وه، هغې سبزي مبزي پرې کوله، دا جنۍ وردن نه شوه. نو جنۍ ورته وایي ترور دا څه کوې؟ وایي دا سبزي پرې کوم. وایي سره پام، وایي سره پاره خو زه به مخورم، پخه به کوم، خاوند به مې مخوري. نو زمیندار کور و، کور کې غوا په خور ولاړه وه. نو دا انجیوز والا جنۍ ورته وایي ای های ترورې، ته او دې غوا کې څه فرق دی؟ غوا هم په موږي ولاړه ده، په دا کور کې به زړه شي مړه به شي، او ته هم په دا کور کې زړه به شي مړه به شي. غوا له دې خاوند ګیا راوړي او پی تیلي او تا هم سبزي راوړي او پیدا در نه اخلي. ته غوا کې څه فرق دی؟ نیکبختې بار روزه بازارونه ووینه، بار روزه فشارونه ووینه، بار روزه به چکر یې ولګه وړه ذات کا، په کور کې ډوبه ناستې لکه د غوا په شا، کور کې به مړه شي ختمه به شي. چې دا خبرې کولې دی کې د دې کور والا خره را دن نه شوه. چې خره را دن نه شوه، هغه بوډۍ هغه جینۍ ته وایي تاو دې خره کې زه فرق. دا خرم ټول اوس په ډیرانونو ګرځي او تم په ټول اوس په ګنده مجلسونو ګرځي. د خره غاړه کې پړی نشته چې کم ځای شپه وکړه او تام چې کم ځای شپه وکړه، دیم بازارونه ولیدل او تام ولیدل. نو زمونږ ښځې خرې نه دي ښه، الحمدلله دا پاک دامنه دي انشاءالله، دا صالح دي انشاءالله، دی به د دغې بربنډو ښځو په جال کې نه راځي که خیر انشاءالله. هغې خو پرده وی ظلم دی، قرآن وی قرآن ته ظلم دی، هغې وی نکاح ظلم دی، نکاح ظلم دی. قرآن وی فنکحو، او بغیر د نکاح هغې ته څه وی؟ زنا ورته وی، زنا وی نکاح ظلم دی. نو چې قرآن ته څوک ظلم وی؟ قرآن ته ظلم وی، د خدای نیکبخت دی. او وی مونږ به صرف د بچو راوړو مشینونه یوسف ماشاءالله. نو زمونږ دا خو الحمدلله په خوشحالۍ بچي راوړي. د دې خو چې بچی نه کېږي نو تعویض هم کوي او دعا هم کوي او ملا ته مو دعا وکړه چې ماله خدای بچی راکړي. ولې؟ ځکه دغه بچی به مسلمانې،
دغه بچی به قرآن خواني، دغه بچی به ذکر کوي. دا د مور پلار دپاره ملغلره ده. څه شی دی؟ ملغلره. نو زمونږ دا خو شکر الحمدلله په بچو وروړو خوشحالیږي. او دوی چې وایي دا چې څوک دا خبرې کوي هغه ښه یادوم چې موږ د مشینان یو نو مه راوړی که نه خاوند ته چې یو د هغه راوړي که نه یو راوړه که نه په خاوند باندې. دا اوس عقل دی، دا سوچ دی. موږ دې له نوي پیدا چې موږ په کور کې کار وکړو. ښه نو مه کوه کور کار. کوم ځای کار کې جس کې نوکره شوې نو د 300 د سورلو خدمت کې د پردو خیر دی. په لاره جارو یې په سړک دا خیر دی. او کور کې خدمت نه کې. خدمت خو تا باندې څوک په زور نه کوي. خپل بچی دی وله کې، خپل خاوند دی وله کې، روړي درله په محبت یې کې، په مینه کې، په وهلو ټکولو خې نه کې. زما دا یو لویه شوشه زمونږ په دې ملک کې روانه ده. او دا بګنده یو څو ښځې دي د بار نه ورته انجیوز والا پیسې ورکوي، دولت ورکوي، او هغوی بربنډۍ او زناکارې ښځې دي او بدعمله ښځې دي. او هغوی دا یو شی خور خوړول غواړي چې د ښځو د سړو تفریقه ختمه شي او د ښځو نه جامه لرې شي او بربنډې شي او سړو سره یو ځای منډې ترړې وي او یو ځای ورسره خپل یارانې دوستانې کوي او زناکارۍ ورسره کوي. خدای دې خفه شي پروا نشته، کائنات دې خفه شي پروا نشته، شریعت تابعداري دې ونه کو پروا نشته. او چې زموږ د خوشحالۍ ژوند دا خوشحاله ژوند نه دی. ګورې قسم په خدای نه پوهېږي دا خوشحاله ژوند نه دی. خوشحاله ژوند دا دی چې زموږ د پښتنو ښځې تېرې کړې انشاءالله العزیز. حیا او پرده چې خدای کم شی انسان له خوښ کړی دی هغې کې خیر دی، هغې کې برکت دی انشاءالله العزیز. نو بهر کې دې کې څو بعضې خبرې د زنانو د پردې او د حقوقو پاتې دي. که موقع پېښه شو نو آینده جمعه کې درته به بیان کړم. او موږ الحمدلله دغې ښځو ته دا پیغام ورکول غواړو چې که تاسو مسلمانان یې نو د قرآن د احکاماتو لاندې ژوند تېر کړئ، د رسول الله مبارک د احکاماتو لاندې ژوند تېر کړئ. او که تاسو ځان ته مسلمانان وایې او د قرآن ته سپک ګورئ، د قرآن تعلیماتو ته سپک ګورئ، د پیغمبر حدیثو ته سپک ګورئ، نو دا نفاق دی، صرف د خولې اسلام دی، دننه دا کفر دی. زه امریکې ته او برطانیې ته چې څه م خوښه یې هلته کوئ. موږ له دا ښکلې خشته ماحول مه ګنده کوئ، دا خشته ماحول موږ له مه خرابوئ. انشاءالله دې خرابولو ته تاسو موږ نه پرېږدو. موږ د الله او د رسول د احکاماتو سړیم پابند دي او ښځې پابند دي. ښځو له حق ورکړی دی، سړو له خپل حق، د هر چا خپل انداز دی، د هر چا خپل معیار دی، د هغې مطابق به ژوند تېري. الله یې زموږ د زنانو د حیا او د پردې صادر نصیب کړي. او الله یې زموږ دا لوڼه خویندې د غلط کردار نه او د بدعملو نه په امن کې وساتي. او کمې خویندې لوڼه چې زموږ د پردې او د حیا لاندې کم ژوند تېروي، الله دې د دنیا او د آخرت ژوند د خوشحالو کې. د مارونو ګورې د آخر کې بیا درته ویم چې زنانو سره به ښکلې ژوند تېروئ، د شریعت مطابق به ژوند تېروئ او د حیا ژوند به تېروو که خیر وي انشاءالله العزیز.